السلام علیکم قدرمنو، هارون رشید ما دا مهال موجود یم په مردان کې. تاسو سره به د دې خبرې وکړو. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا وایم چې په دې مردان کې ډېر غریبانان داسې شته چې د رزق وسیلې نشته دي. که عمران خان ناست دی، که هر یو ناست دی، که هر یو باچا ناست دی، خو زه دا وایم چې دا وړو دا غله دی، هر یو شی دی ارزان شي، دا پټرول دی ارزان شي، ډیزل که مالدار دی خو هغوی سی این جي واچي، دا پټرول واچي یا ایزي په مخه. دی خوا غریب په غرق دی، تباه دی. دی خوا د دې څه وسیلې نشته دی. دی ځان له دا نشي کولی چېرې ځان له 2 روپۍ پیدا کړي. دی کې د مردان کې داسې خلک شته چې نار نه وروده شي، ځکه د وړو د لاسه وړو مهنګایي سټارټ ده ډېره زیاته، پټرول شارټ دي، سی این جي بنده ده، دا میاشت به وشولې. زه دا وایم چې د مردان نه به داسې څه کم یو داسې یو امداد ورکړي، لا بوله څوک ښه ورکړي، لکه پړله کې د سوچ کې لکه د پاکستان باندې د رحم وکړي. ځکه چې نن سبا هر سړی غریب دی. که زه ما زه جاړي مار یم، زما خپل اته بچي دي، چنچي چلوم مردان بازار کې، خو زما نه څوک دا نه دي خبره چېرې دی دا زندګي څنګه تېروي او دا بچي څنګه لویوي. زه دا وایم چې په نوم یې غلۍ دا د ارزانه شي. دې کې ډېر غریبانان شته داسې مالدار که دي، هغوی خو خپل بنګلو کې ناست دي، هغوی دې خوا د غریبانانو پرورش نه کوي، احساس نشته جي. حکومت دی نو هغه لا غل دی، که هر یو راځي، هر پاټۍ والا راځي غل دی. زه دا وایم چې موږ سره د امداد وشي، بس. ضمیر نشته، مړ دی. د هر یو شي دغه حساب کتاب دی. دا نه ده زموږ پاکستان کې غله نشته دی، هېڅ شی نشته. دا خو دا خلک دی که په سټورونو یې ښودې، په سود یې ښودې، یو په ډبل به یې خرڅوي. دې خوا موږ شوکې ډاکې ته جوړوي. موږ خپله دا نه غواړو چې موږ شوکه ډاکه وکړو، لا ظلم وکړو یو سړي سره، لا جادي وکړو. نه، زه یم چې موږ ته دا رزق لږ ارزان کړي، دا پټرول ارزان کړي، سی این جي ارزانه کړي. موږ دا وایو چې دا راته موږ ته په دې مردان کې میلاویږي، به دا ډېره ده. ځکه چې زموږ بچي ماډي پټي نه بس دا نور. السلام. قدرمندو، د غریب سړي تکلیف چې کوم دی دا چا سره نشته دی، احساس دا چا سره نشته دی. هر ضمیر چې کوم دی نو مړ دی. دې نه مخکې ما بل یو کاکا سره انټرویو کوله چې هغوی په خپل انټرویو کې ما ته آن د سپاټ په موقع باندې په ژړا شو. نو دونه درد او تکلیف چې کوم دی نو ما په خپله دغه محسوس کړو چې ما هغه انټرویو کې ما بریک واخیستو، زه په بریک اخیستو باندې مجبوره شوم. ډېره مننه، ډېره شکریه. یاره نو بس دغه موجوده حالات دغه دي چې بس ولې مهنګایي کړه، اوس دماکو ته لیڼ وغوړېده. دماکې چې کوم دی شروع شوې، د دې اوس څه وجه راوړه؟ د دې دغه چاته کریډټ تاسو چې چاله ورکوئ؟ نو بس چا څه وردي، څوک وایي مهنګایي نه سوچ بل سیټ ته اړوي، څوک وایي دا چې کوم دی پارټیانو والا دي، بس څوک پکې څه وایي، څوک پکې څه وایي، موږ پرې څه وایو. دې نه مخکې صوبایي حکومت چې کوم دی هغې خپل پیرډ چې کوم دی 4 ساله تېر کړه، هغې کې چېرته دماکه راشي؟ هغې کې موږ دماکه لیدلې نه چې پي ټي آی وو، که د هغې نه مخکې کې دي پېښور وغیره علاقو کې، او چې پي ټي آی ګوښه وې دا دماکې هم سټارټ شوې، او دا اوس یې کم دی پته هم نه چې کم یو دی. سټارټ یې د پېښور نه واخیسته، سټارټ یې د پېښور نه واخیسته، او دې خوا به راخورېږي صوابۍ شو، او په بېګا صوابۍ کې هم شوې ده. او د الټه دا مو وایي چې شناختي کارډ ورسره پروت و، د هغه کس اډرس دا دی او دا دی، او نور وایي چې کم دی. نو والله بس هغوی به پکې ورسره میلاوي نو. او بیا هم هغه هم د پولیسانو مخکې کولی شي، ځان سره پولیسان هم موجود چرس ځان سره نشي راوړی، او ځان سره غټ بند تړلی شي، چې کوم دی باقاعده سکین کېږي، او چرس وغیره داسې خاص مختلف لکه سپیسیفیک سکینر ولا نه وي که نه، خو په هر یو دغه باندې اواز کوي، او ترې پولیسانو ځای ته ورته نه کېږي، او ترې پکې دماکه کوي. او خامخا یار سره سلاس خو وایي که نه، بیخي خو لیوني هم نه وي.